السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع بمبرتن باندې ته دا یو ویډیو ګورې بیا به وروسته خبره کوو. موږ ورته وایو که نه چې ای په خوب تللی ځوان ته بیدی خبر نه چې موږ په ټیک ټاک کې یو په دغه یو ویډیو کې ته یې وکتلی چې دغه زنانه دا خبره کوي چې په خوب بیده ځوانه ته چیرې یې؟ زه په یو ټیک ټاک یم، یعنی په بهار ملک اوسېږم، په یو ټاک یم او دا یې طالبانو ته اشاره کړې ده، یعنی ته په خوب بیده یاستې، هېڅ په ما باندې کوی نه سئ. زه دا یم په یو ټیک ټاک کې خبرې کوم، د خلکو سره لګیا یم. اوس د طالبانو مخالفت کول د علماو مخالفت دا څنګه؟ کم سړی چې د عالم مخالفت کوي، کم سړی چې د طالب مخالفت کوي، دا په حقیقت کې د شریعت د احکامو نه منکر دی، د هغه مخالفت کوي. په دې سره انسان کافر کیږي، په دې سره انسان په خپل مسلمانی کې پاتې شي. د طالب مخالفت ولې کیږي؟ د عالم دا ولې کیږي؟ هغه وجه دا ده چې دا اسلامي قانون جاری کول غواړي. نو کوم سړی چې اسلامي قانون جاری کوي د هغه مخالفت کوي، دا په واقع کې د هغه دین د احکامو مخالفت کوي. نو کله چې د هغه مخالفت وکړي په دا سره انسان کافر شو. کچېرې ملا او طالب راولا چې اندېونې انسانانو غوندې ځان جوړ کړي، نه دې په اسلام کار لري، نه دې په احکامو کار لري، بیا به هیڅ سړی د دغه ملا او طالب سره مخالفت نه وکړي. نن چې مخالفت ورسره کیږي، دی عیاشي غواړي، دی بېدیني غواړي، دی د الله او د رسول احکامات د پښو لاندې کول غواړي، لیکن طالب او ملا یې ودې ته پرېږدي نه. نو ځکه نن سبا کې د علماو دښمنان، د طالبانو دښمنان ډېر زیات سوي دي. هغه وجه دا ده چې دین اسلام ته غاړه ایښوی نه